سیوا سخت شول ځکه د ګټو کې درې قسمه ګټې دي. یوه هغه ګټه ده چې د هغې نه نهرونه راوتي وي، نهرونه، او هغه چې کوم دی جاري شوي وي، هغه بهیږي. او داسې به تاسو هم لیدلي، مونږ هم ډېرې لیدلي دي چې د ګټې نه الله چې کوم دی اوبه چې کوم دی رابهیږي د ګټې نه، او د هغې نه غونډ نهر چې کوم دی جاري شي. د دغه کې کته دی څه ورته وایي، دا هغه چیني چې دي کته کاریزو ته چې سړی ځي، ته یقین وکړه دومره غونډه کې خټ دی، او دا خټ نه زه ګیر چاپېره ګرځېدلی یم، د هکه خټ نه چې کوم دی اوبه راوځي، د یو ځای نه سورې شوې دي د هغې نه اوبه راوځي، د بل ځای نه سورې شوې دي اوبه راوځي، تاسو پخپله تللي یې کته لیدلي خو به وي. دا لږ غونډه کې ځای نه چې کوم دی هغه ټولې اوبه چې کوم دی جاري شوي دي، روانې دي، او لوی خول ته جوړ شوي. نو ګټو کې بعضې ګټې هغې چې هغې نه الله نهرونه جاري کړي وي، او که نورې وي او که نه وي، نو د موسی علیه السلام دا ګټې نه خو الله پاک 12 چینې جاري کړې وي. نو دا یو قسم ګټه، ټول نه اعلی قسمه ګټه ده. دویمه هغه ګټه چې د هغې کې لږې غونډه کې اوبه وي، ډېر چینې ته یې جاري شوي، خو لږې غوندې اوبه په دې ګټه کې وي، نو دا ورپسې مرتبې والا ګټه ده. او درېیمه ګټه هغه ده چې د هغې نه نهرونه هم نه جاري شوي، او دننه پکې هم اوبه نه، خو هغه د الله د یرې نه راغلي. نو دا درې قسمه ګټې، دا ړومبۍ ګټه چې کوم دا هم د الله د یرې جاري، نهرونه د جاري شي. دا دویمه ګټه چې کوم دی کې چې اوبه دا هم د الله رب العزت د یرې په دې کې اوبه، ځکه څنګه چې انسان ویریږي یا چې کوم دی ته داسې تکلیف ورسېږي، د سترګو نه اوښکې را روانې شي، نو دقه رنګې دا ګټې د الله د یرې نه د دې نه نهرونه جاري شي، د دې نه اوښکې بهېږي. او دویمه ګټه هغه ده چې په هغې کې لږې غونډه کې اوبه وي، او درېیمه ګټه هغه ده چې په هغې کې اوبه هم نه وي، نهرونه دې هم نه جاري شوي، خو د الله د یرې نه راغلي دا ګټې. نو قرآن مجید کې الله دا درې واړه قسمه ګټې ذکر کوي چې بعضو نه نهرونه جاري شوي دي، او بعضو کې لږې غونډه کې اوبه دي، د الله د یرې چودلي یې کې اوبه، او بعضې هغه ګټه ده چې هغې کې اوبه هم نه وي، نهرونه دې هم نه جاري شوي، خو د الله د یرې نه راورغلي د الله رب العزت د یرې نه. نو دا یهود چې وو، نو دوی د دې ګټې نه هم سخت وو، دوی چې کوم دی نه د الله د یرې نه راورغښتو، نه چې کوم دی د الله د یرې نه چې کوم دی د سترګو نه اوښکې لاړې، نه لږې اوښکې لاړې، نه ډېرې اوښکې لاړې. نو دوی کې الله رب العزت دا ذکر کوي چې د یهودو دا زړونه دا د ګټو نه هم سیوا چې کوم دی سخت شول، نو دوی کې دا ذکر کوي. د هر څه چې لیدلي نو الله پاک وایي په کار ده چې د دوی د زړونه نرم شوي.